الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سورة یونس د آغاز نا تردید پورے د توحید رسالت او د بعث بعد الموت تپارا مختلف دلائل عقلیه هغه بیان شو. اوس د دې نه بیان د دلائل نقلیه و دي. الله تعالی وی قصص د من قبلکم هغه ماضیه انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات او د هغه قومونه متاز داغي هغه واقعات وګورئ. حضرت نوح علیہ السلام چونکہ اول تشریعی نبی دی چې کله واقعا شروع کیږي نو اول د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع کیږي. لکه تاسو وی چې د نوح علیہ السلام نه مخکې او د آدم علیہ السلام نه وروسته دې کو کافر نو دا ټول قائم په توحید باندې. اول جګړه چې شروع شوه دا هغه د حضرت نوح علیہ السلام په زمانہ کې هغه دا اختلاف شروع شوه دی او بیا هغه اول د دې خلاف تبلیغ کړی دی او جهاد یې کړی دی. نو الله رب العالمین د نوح علیہ السلام قوم چې د قوم د نوح علیہ السلام سره اختلاف پس کېو په توحید کې په رسالت کې او په بعث بعد الموت کې هغه کافر یو انما نه، لیکن انجام څه شو؟ نوح علیہ السلام الله رب العالمین کامیاب کو او مخالفین الله تعالی برباد کړ. بیا د نور پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات بیا چې کوم دینو د حضرت موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام واقعا هغه د فرعون سره د کرسی جنگ نو چې ګنیره کرسی یې د غوښته دا هغه سره چې کوم دی د الله تعالی د وحدانیت په مسله باندې جګړه و او باغی باندې اختلاف او بیا حضرت یونس علیہ السلام. نو هر نبی چې دنیا ته راغی د الله تعالی د وحدانیت پیغام د امت ته او د قوم ته ورکړی دی. نو لہذا د ټولو پیغمبرانو دغه دعوت دی، د ټولو پیغمبرانو دغه مشن دی. لہذا په دغه واقعات د ماضیو کې هم تاسو د توحید د پاره دلایل هغه چې کوم دې کتل شي نو هغه دلایل نقلی الله رب العالمین را نقل کوي. فرمایي واتلو علیهم نبأ نوح قل ولت اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل قوم باندې هغه خبره او قصه د نوح علیہ السلام نبأ خبر ته ویل کیږي. اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم فاغ وقت چې کله فرمایل حضرت نوح علیہ السلام خپل قوم ته چې اے زما قومه ان كان كبر عليكم كبر معنا شق عليكم کچري ګران وی پتا سو باندې مقامی دا سکون الزما دا چې تاسو سره په یو کلی کې دی رایم او بار بار تاسو متنبه کوم او تاسو باندې دا بوج کیږي وتذکیری بآیات الله او دا یاد ول زما هغه آیتونه د الله رب العالمین لرا دتا سبا پر د الله حکم او د الله احکام بیانو. نو چونکی دوی بعد نوح علیہ السلام نعوذ بالله توهین کو داغو تکذیب به کو نو نوح علیہ السلام ورته وی خپل مشن نشم پرې خودل دغه چې الله تعالی کوم ډیوټي حواله کړی دا نو د پیغمبر شان دا دی چې دغه هغه ډیوټي هغه تر سره کوي. او کتا سوای چې زمونږ د معبودان باطله دا بتا ته نقصان درو رسي او د دینه واوړه او د دې بد م بیانوي نو بس وی تاسو او تاسو د معبودان ټول رایو شي او بس بیا زما خلاف چې څه کاروایی کولای شي نو تاسو الله آزاد دی. دا حقيقي توحید دی چې یو تنها یو د الله تعالی پیغمبر هغه د ټولي دنیا مقابله ته ولاړ دی او هغه چیلنج کوي او هغه لږ کم دی برنګښت کوي چې تاسو او کسونه زور په تاسو کې او تاسو په دې بوتانو کې نو ټول زما خلاف څه کاروایی وکړي. الله تعالی فرمایي د توحید عقیده خو هغه ده په دې باندې خو نه نیم سو کال نوح علیہ السلام خپل قوم ته تبلیغ کړی دی نو تاسو چې کم دی په دې کې مخالفت مکوئ. نوح علیہ السلام خپل قوم ته داوي فعلى الله توکلت نو بس خاص په الله رب العالمین باندې ما توکل او باور کړی دا. فاجمعوا امركم وشركاءكم نپستا سراغون کئی دی خپل کار لرا امرکم ان فی حلاکی کما تستاوان را رسوید ما توید تاو مڑکو تا بدا چلو کو سا خلاف کاروائیو کو مزیو کئی گا. فاجمعوا امركم وشركاءكم راغون کئی تاسو دی کار خپل لرا
او دارنګ دي شریکان خپل لرا دا کوم معبودان باطل دي ثم لا يكن امركم عليكم غمه او بیا دې نوی دا کار تاسو پتا سو باندې پوشیدا غمه اے سپټ پنا خبر نه دا ښکار پنندار اعلان کو چې زه یو الله قائل او تاسو دا معبودان باطل نه منه ثم قضوا الی او بیا تاسو فیصله وکي په طرف زما باندې زما بارک چې څه کوي او کوي ولا تنذرون ان ولا تنذروني او مهلت مرا کوي تاسو ماته دا درخواست نکوم چې لک ماته وګورئ مګور راته ماته ډیل مرا کوي لا سم آزاد دي فإن تولیتم فما سألتكم من اجر نو بس که چرې تاسو مخ واړوئ دا وحدانیت د الله رب العالمین نه پس نه غواړم تاسو نه په دې باندې سمزوري لرا چې کوم تبلیغ کوم او دعوت ال الله چلوم مالبا اجر الله راکې تاسو نه غواړم دا خپل اخلاص کوي چې ګوره کما تاسو نه د پیسې مېسې غوښتې نو بیا په دې کې دا واهمه پیدا کېدا چې رکې دې شي دا دعوت حق نه خو چې تاسو دعوت در کوم پیسې نه غواړم مفت کوم دې تبلیغ درته کوم نو بیا ما خبره نه مانه ان اجری الا علی الله ندا هغه ثواب او هغه مزدوری زما لکن په الله رب العالمین باندې او ما ته حکم کړی شوی دی چې شمز د هغه حکم منکنا مسلمین چې منقاد او تابعدار شم نوح علیہ السلام ورته مسلسل دا تبلیغ او دا تلقین وکړو او فکذبوه دروغجنو غن هغه حضرت نوح علیہ السلام لرا حضرت نوح علیہ السلام به پکانو باندې وشته او رسو سورۃ نوح کې تفصیل راځي او هغه ته غلط نسبتونه کول تر دې حضرت نوح علیہ السلام په لار باندې روان دي او یو زنانه را روانه ده د مشرک قوم او داغه سره بغیق کې معشوم دي هغه یو کان یوشت کاغه معشوم او نوح علیہ السلام باندې گزار وکړه نوح علیہ السلام پوه شو چې نور په دې کې استعداد ختم دي او الله رب العالمین ورته پیغام راولېګو واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن چې چا ایمان راوړې نور یو کس باندې قسم ایمان نه راوړي نوح علیہ السلام ورته بیا خیره وکړي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا نو پس دوی دروغجنو غړ حضرت نوح علیہ السلام لرا نو پس نجات ورکومګه حضرت نوح علیہ السلام ته فنجیناه من الغرق اغا او د کشته ملګری ټول محفوظ شو او هر هغه چاته چې سره دنو پاغه کشته کې وجعلناهم خلائف او وګرځول موږ هغه لره نائبان دزمکه دغه باقی ټول خلک په طوفان کې غرق شو دا باقی رستو چې بیا امت پاتې شوه دی نو دا ټول د نوح علیہ السلام دا داغي اولاد او داغه دغه ملګرو اولاد دي او غرق کړل موږ هغه خلق لره چې هغه تکذیب کړو پایتونو زموږ باندې نو بس وګوره چې څنګه دي انجام د هغه خلقو عاقبت المنذرین انجام د هغه يرول شو خلقو نوح علیہ السلام خو دې يرولي نو پیغمبران منذرین دي او قوم منذرین دي الله تعالی د قوم حشر به وګوره چې به سره شوی تاریخ پانو کې به وګوره ثم بعثنا من بعده رسلا او بیا راولي ګل موږ رسول د حضرت نوح علیہ السلام نه نور پیغمبران لرا حضرت هود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام مخکې واقعات تیر شوي دي او رسول بیا په سورۃ هود کې داغي تفصیل روان دي او سورۃ شعراء کې په طرف دغه قومونو خپل باندې نو بس راغلي دغه پیغمبران دغه خپل قومونو ته بالبينات یعنی بالمعجزات الواضحات فما كانوا ليؤمنوا نو داخل چې ایمان راوړې وي په سبب د هغه باندې چې دوی تکذیب کړو پاغي باندې من قبل په خوا د دینا اقشان د تکذیب په ډېرې باندې ناستو بس نه منل كذلك نطبع على قلوب المعتدين هم دقرنګ مهر لګوونګه په زړونو د هغه خلق باندې چې هغه تجاوز کوي د حدودنا المعتدين المتجاوزين من الحدود ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون او بیا راولي موږ رسول دغه پیغمبرانو حضرت موسی عليه السلام او هارون عليه السلام په طرف د فرعون او د سردارانو دغه باندې هغه آیاتونو خپل سره بآیاتنا التسع هغه نه معجزې ولا ورکړې وي چې خپل پیغمبري ورته او د ما خدای ورته واضح کوي نفستكبروا دوی تکبر کو ان عن الايمان بها هغه ایمان را نوړو او دوی یو قوم مجرمان او نافرمانا فلما جاءهم الحق من عندنا بس هر کله چراغ حضرت موسی علیہ السلام دوی ته راغی چې هر کله چراغ دوی ته یعنی د فرعونانو ته هغه حق د جانب زمونږه نو هغه حق سو چې هغه معجزې وي نو ویل دوی چې نه ده د موسی علیہ السلام
دلتم ان هذا لسحر مبين یا ان هذا لساحر مبين. نو چل لساحر کم قرات کې دي نو بیا اشاره موسی علیہ السلام ترا چې نه د موسی علیہ السلام لیکن دا هو واضح جادوگر دی ښکارا جادوگر دی نعوذ بالله. او یا ان هذا نه دا معجزه د موسی علیہ السلام دا دې چې موږ ته سخی لیکن دا هو جادو سرګند دی. قال موسی تقولون للحق لما جاءكم وفرمایل حضرت موسی علیہ السلام چې آیا تاسو وایي په بار د حق کې چې کله راغی تاسو ته هغه تاسو حق معجزه رالا او حق دین تاسو تراغه نو تاسو وای دې ته چې کوم دې د سحر نسبت ورته کوي. اسحر هذا خا سحر دې دا چې پیش کوم دا سحر دې. ولا يفلح الساحرون او حال دا چې نه کامیابی کی جادوگر یو ځای کې وته مخه میلاو شي خو دویم ځای کې فیل شي دویم ځای کې کوته مخه میلاو شي اخر دریم ځای کې فیل شي. او دا الله تعالی نبی هغه مسلسل چې کوم دنو هغه یعنی حق طرف ته غلبه طرف ته او قوم باندې فتح طرف ته روان دي. السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا هو عند قوم یعنی فرعونیانو اجئتنا چې آیات لګړی تا مونږ ته موسی علیہ السلام دې لپاره چې تواړې مونږ لره د هغه تور طریقې نه چې مونږ مونتلیو پاغي باندې پلاران او مشران خپل دا کفر او شرک مونږ ته په وراثت کې پاتې دي او ته مونږ ردینه بل خواړه د توحید خبره کوي او د الله تعالی نوم راته اخلي. وتكون لكم الكبرياء في الارض او چې شي تاسو لپاره بادشاہي په دې اسمکه کې کبریا لوی او مشری. وتكون لكم الكبرياء او چې شي تاسو لپاره منیټری فی الارض په دې اسمکه کې نعوذ بالله وي ته ځان نه منیټر جوړای ښه او موږ ته نو باسي. نو موسی علیہ السلام باندې دغه نیم او الزام ولګو وې د کرسي غواړي او د ملک اقتدار غواړي. یې پته ولګېدل چې دا د اقتدار او د کرسي جنگ دی. اوس هم چې کله علماء حق هغه چې کوم دی د الله د نظام او د الله د قانون خبره کوي نو بیا مفسدین او اشرار هغه به دغه بلیم او الزام لګي ښه وې دا د کرسي جنگ دی. دا د کرسي جنگ نه دی. الله تعالی وی موسی علیہ السلام ورته وی وما نحن لكما بمؤمنين دا خدای الله د قانون او د نظام جنگ دی. وما نحن لكما بمؤمنين او نه موږ تاسو دواړو باندې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام یادي موږ نه یو تاسو باندې ایمان راوړونکي نعوذ بالله ونم منفا. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم او فرعون چرا ولې تاسو ما ته هر جادو ماهر لرا چې موسی علیہ السلام مخنیوي وکړو او مقابله وکړو. پس هر کله چراغ له هغه جادوګر نو ویل بي د حضرت موسی علیہ السلام القوا ما انتم ملقون وغرزوا تاسو هغه سيدنا چې تاسو غرزون کیه هغه لرا څه مطلب کم راسي او کم امساګانی چې تاسو راوړي دي د سحر د پاره نو زه هغه شروع کوي ها د هغه تاسو کړو مخکې تیر شي هغه تاسو کړو چې ته غرزه کومه آغاز وکړو نو دا غي ادب کړو موسی علیہ السلام ورته وینا لاول تاسو کوي چې حق په اخر کې باغې باندې غالب شي. فلما القوا پس هر کله چې وګرځول دوی القوا حبالهم وعصيهم خپل امساګان او پړی مړی هغه ټول را پرې خودل په میدان کې او لوی میدان هغه د ماران ډکش. نو فرمایل حضرت موسی علیہ السلام چې هغه شی چې راتل کړي تاسو باغې سره السحر یعنی هو السحر دا خو جادو دی دا خو سحر دی او په تحقیق سره الله رب العالمین چې د زرد شي باطل بکی دی جادو لرا الله به ختم کی. په تحقیق سره الله رب العالمین چې د نخ کوي الله تعالی عمل د مفسدین لرا چې څوک د پیغمبرانو مقابله کوي الله تعالی غل فتح نه ورکړي تاسو به ناکام کیږئ. وایي چې بچا به د سحر اثرات وي او د جادو او بیا دا آیتونه پاغه باندې دم شي چې ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والله رب العالمین باغ شفایاب کیها هغه د بارا آیات الشفاء دي مخکې ذکر شو وشفاء لما في الصدور. ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته او ثابت الله رب العالمین هغه دین حق لره خپل احکامات سره او خپل کلمات سره اگر کبد غنی هغه لره مجرمان او کافران. فما آمن لموسى الا ذريه من قومه پس ایمان دا نوړ په حضرت موسی علیہ السلام باندې لیکن لکن جماعت د قوم د هغه اکثریت
خراب ہوگا. قرآن حکیم بار بار دا وایي چې اکثریت خراب دی او اقلیت لږ خلک چې دی وقلیل من عبادی الشکور. نو دلته لږو کسانو ایمان راوړل او دې ډېرو خلکو ولې نه راوړل؟ رکاوټ ورته څه وي؟ فرعون نه یېرېدل چې فرعون هم بیا مړه کوي او بیا راله سزاګانې راکوي. او دا خو لږ خلک داسې وي چې په خپل ایمان باندې او په خپل دین باندې کلک ولاړ وي او هغه د چا جابر د جبر نه او د چا ظالم د ظلم نه د هغې نه چې کوم دی نو نه یېرېږي. على خوف من فرعون وملئهم یعنی مع خوف سره د هغه یېرې د فرعون او د سردارانو د هغه نه ان یفتنهم من ان یعذبهم چې دوی به سزاګانې راکړي موږ لره په ایمان مو راوړو. وان او الله تعالی وایي خبره معقوله خلک دی ولې یېرېدل ځکه فرعون یو ډېر غټ بدماش و که نه او نعوذ بالله د خدای په ډېري باندې ناست دی. وان فرعون لعال فی الارض او په تحقیق سره فرعون چې یو ډېر زورور عالم ډېر زورور او ډېر یو متکبر او په هغه ځمکه د مصر باندې په ظلم کې هغه نوم وړی و. وانه لمن المسرفین او په تحقیق سره د خامخا د هغه تجاوز کوونکو نه په حد کې ظلم یې کو او ډېر زیاتې یې کو. او ویل حضرت موسی علیه السلام چې ای زما قومه که چېرې تاسو ایمان راوړئ په الله رب العالمین باندې دا د حق او د باطل معرکه شروع ده. موسی علیه السلام خپل میشن چلی او فرعون خلقو ته رکاوټونه اچوي په آخر کې هغه چې کوم دی حق غالب شو. وی ای زما قومه که چېرې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې نو پس خاص په الله رب العالمین باندې توکل او بروسه وکئ. که چېرې تاسو ایمان لرونکي یئ ان کنتم مسلمین که تاسو د الله تابعداري کوونکي یئ اسلام تابعداري ته وایي نو که د الله تابعداري کوئ نو کلک ودرېږئ ښه. نو وویل هغې قوم د حضرت موسی علیه السلام چې چا ایمان راوړی او چې خاص په الله رب العالمین باندې زمونږ بروسه او اعتماد دی او بیا یې د الله تعالی نه دعا وغوښته. ځکه چې بنده له پکار دي چې الله ته متوجي وي چې ای پروردګاره زمونږه مه ګرځئ ته مونږ لره یو امتحان دپاره د دې قوم ظالمانو فتنة تحت مشق. خدای پاک نور خو مونږه تحت مشق مه ګرځئ مخکې هم را باندې بلا ظلمونه کړي دي اوس هم بیا راګیرئ دا ظالم بچې. فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک او خدای پاک نجات او خلاصې راکړي مونږ ته په خپله مهربانۍ سره د دې قوم کافر نه. واوحینا الی موسی واخیه اوس موسی علیه السلام چې خپل کم د شریعت موسوي مطابق هغې ته تبلیغ کو نو هغې کې د مونځ حکم و په مخکې بیان شوی دی چې د سابقو امتونو مونځونه هغه چې کوم دی په عبادت خانه پورې خاص و جومات پورې او دا د دې امت خصوصیت دی چې هر ځای کې مونځ کېږي نو هغې په جوماتونو کې مونځونه کول نو فرعون ولګېد ظالم بدماش هغه ټول جوماتونه یې وران کړل. دا څوک چې جوماتونه ورانوي یا مدرسې ورانوي نو دی به خپله وګوري چې دا د چا په میشن باندې روان دي. فرعون ولګېدل او هغه ټول چې کوم دی نو جوماتونه یې وران کړل. اوس د عبادت په کوم ځای کور خو کېږي نه دا خو د دې امت خصوصیت دی چې کور هم مونځ کېږي. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی وحي راولېږله چې د بني اسرائیلو ته ووایه چې دا خپل کورونه داسې جوړ کړئ قبله رخ د خپلو کورونو لا قبلې طرف ته مخ کړئ او بس اوس عذر دی نو د عذر د وجې نه ستاسو دا مونځ دقلته کې کوئ ښه او د الله تعالی ته متوجه شئ. الله تعالی به رحم کوي انشاءالله دعاګانې به قبلېږي او دا ظالم به خدای پاک هلاکوي خو لږ موقع به چې کوم دی په دې کې نو اوحینا الی موسی واخیه او وحی راولېږله مونږ حضرت موسی علیه السلام او ورور د هغه ته ځکه هارون علیه السلام هغه هم د الله نبي او پیغمبر و. ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا ان تبوأ چې تاسو ونیسئ تبوء ویل کېږي ځای نیولو ته والذین تبوؤا الدار والایمان چې تاسو ونیسئ د خپل قوم دپاره یعنې مقرر کئ او جوړ کئ د دې خپل قوم دپاره په مصر کې بیوتا جماعتونو دا کورونو لره وجعلوا بیوتکم قبلة او وګرځوئ تاسو دې کورونو لره قبلة یعنې نحو القبلة په طرف د قبلې باندې. اوس قبله د هغې یا بیت الله وه یا مسجد اقصا وه راجح قول دا دی چې مسجد اقصا وه نو خپلو کورونو مخونه هغې طرف ته کوئ او الله یادوئ او منځونه کوئ او الله نه غواړئ. واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین او زیری ورکړئ ایماندارو مسلمانانو ته چې الله به د مانځه په برکت تاسو له مدد او فتح درکړي. اوس موسی علیه السلام هغه ورته خیرې وکړې فرعون ته ځکه موسی علیه السلام ته پته ولګېدل چې دا ظالم او بدماش نه خو ایمان راوړي او
بل طرف ته ما ته او د مؤمنانو مسلمانانو ته او د ما قوم ته هغې ته تکالیف ورکوي. نو موسی علیه السلام دعا کوله او هارون علیه السلام به پې آمین ویښه. وقال موسی او فرمایل حضرت موسی علیه السلام چې ای پروردګار زمونږه په تحقیق سره تا خو ورکړي دي فرعون ته او سردارانو د هغه ته زینة و اموالا فی الحیات الدنیا یو رونق د دنیا لره او مالونو لره په دې ژوند د دنیا باندې خدای پاک مالي قوت یې موږ ډېر ورکړی دی. دا ظالم د دې بل بوته په خلقو باندې ظلم کوي ښه که غریب وي او خوار وي نو بیا به چا ظلم نشو کولی ښه. او بل د اقتدار نشه چې کوم دی نو هغه په دماغو کې ده د اقتدار په زینت باندې مزین دی ښه کرسی ده ورسره نو خدای پاک تا ول دا ورکړي دي ربنا ليضلوا عن سبيلك دا لام د عاقبت ته دغه الله تعالی خو لدې لپاره نو ورکړي چې د خلک گمراه خو نتیجه دا شو چې خلک گمراه کو او خلک بیلانه کو. وی اے پروردگار زمونږه چې انجام کار دا غي دا شو چې دی خلق گمراه کوي دا غ دین ستانه او اے پروردگار زمونږه اتمس علی اموالهم د دوی دا مالونه میټاو کې خدای پاک دا سونه مالونه چې دي دا ولټول ختم کی. د دعا د موسی علی السلام قبول شوی و دا غي چې سونه خزانه وي سره سپینو هغه ټول کانی دا غي نه ګټه جوړ شي. واشدد على قلوبهم او خدای پاک سخت دا زړونه د دوی چې بس ایمان دوی را نوړي تر دې چې دوی وګوري هغه عذاب دردناک لره. لکه څنګه رسول روان دي جبرئیل علیه السلام چې کله دې دریاب چپو راګیر کو نو هغه ولا په خله کې بیا دریاب لهي او د سمندر خټې ولا ورکړي ښه بیا څنګه د الله تعالی رحمت چې دې هغه ډېر فراخه دی اسنه چې بدی وخت کې چرته بده باندې رحم وشي. نو چونکې موسی علیه السلام هغه ورته دا خیرې کړې وي خو اگر چې بدی کې وخت ډېر رسول روان دي چې دا تقریبا 40 سال پکې لګېدلي دي الله تعالی ورته دعا قبول ده او 40 سال پس دا غي غاصرات کار شو. اگر یو مسلمان دعا غواړي او فورا قبول نشي نو دی مطمئن اوسي چې دا الله تعالی طرف نه دا غي او ټیم مقرر دی. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما وفرمائل الله رب العالمين قال إن بعد 40 سنة سلويخ قال بهدير شفا او سلويخ قال مسلسل بني اسرائيل تخت مشق دي او د فرعون مظالم دي ای په تحقیق سره منظور شوه د دعا استاسو هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام استاسو دعا منظور ده. فاستقیما نفستاسو ټینګ ودرې گئی په خپل مشن باندې فاستقیما علی الرسالت دا خپل مشن د رسالت چلوي او تابعداري مکوئ تاسو دواړو د لار د هغه خلقو چې هغه ناپویا او هغه جاهلان دي لا يعلمون ان لا يؤمنون. وجاوزنا بني اسرائيل البحر او تیر باسل موږ بني اسرائيل لرا اخر موسی عليه السلام کا حکم راغی هجرت ته نه وکړي نو دوی ټول هجرت وکړو ناغي په دریاب باندې پورې وتل او فرعون ورپسې د تعاقب کوي دغه ځکه د الله تعالی غریب باندې راغی نو تیر باسل موږ بني اسرائيل لرا په سمندر باندې بس ورپسې شو په دوی پسې فرعون او لخر داغي 70000 لخر د فرعون سره ویها او هغه کوم دی داغي تعاقب شروع کړل. وجنوده بغيا وعدوا وجد الظلم او دارنګ تجاوز د حدنا د ظلم په بنیاد داغي پسې تعاقب شروع کو زیاته کو تر دې چې کله را لاندې کې فرعون لرا هغه ډوبېدو په سمندر کې نو قال آمنت مدقل دی اوس چې کړه عباد مسلمان شو آمنت ما ایمان راوړو چاوي چې بزان باندې ایمان راوړي تا خدان ته خدای وي وینا انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل فتحقیق سره شان دا نشته معبود برحق لكن هغه الله دی چې ایمان راوړل دی پاغي باندې بني اسرائيل داغي هغه خدای منم ځان نه منم. وانا من المسلمين او زد مسلمانانو نه بس ما غاړه کې خودل نو یو ځلنا دو ځلنا بلکې درې ځله چې کوم دی ایمان چې غوړل غوړه وقبول تنانا شو الان يعني الان تؤمنوا الله دغه اوس مسلمان شي الان وقد عصيت يعني وقد كفرت وقد كافر بچي تا خو نافرمانی او شرارت دغه قبلو وقواد دین او كنت من المفسدين او ويت د شریرانو ټول ځمکه خراب کړي و د مصر او ظلمونه د بازار د ګرم کړي وو اوس ته ایمان راوړي. او نو مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي چې بانگ آمد چون کې کام آنجا رسید
پایدار ایسک کی قهر ما رسید. وی دا اللہ تعالی آواز اور تراغے وی چې کله خبر دی نه دا ورسېدا دریاب چپو راګیر کو ورته پایدار ایکسپیټینګ کا بابا د شاه منصور بوي ورته وی چې کو نه ټینګ کا پایدار ایکسپیټینګ کا چونکه قهر ایسک کی قهر ما رسید ایس بیا چې ما قهر ضرور رسید اوس ورته ټینګ شخه اوس دا چې د ایمان چې درې پیری ولګولې او قبول دې نشو داولې هغه ته خلاص باندې دي او چې موي او ایمان هم راوړي نو دا اقا مسله ده. وللذین یموتون وهم کفار هغه د جمهور ویلو چې یا خو یو سړي خاتمه په کفر وشي بیا په آخرت کې الله ته توبه وباسي نو نه قابل قبول. او یو دا چې د عذاب وي او د عذاب هغه اثرات عذاب په د باندې راشي او د په غریف کې شي او د ایمان راوړي نو دغه ایمان دا الله رب العالمین ته نه قابل قبول. نو ځان کدان په وخت کې یو سړي ټول زمانہ په کفر کې تیر کړل او بیا په ځان کدان کې چې ارسل لیدل عذاب فرشتي او عذاب لیدل دي او بیا د ایمان راوړم الله تعالی ته نه قبلي. او الټا مثلا دا یو سړي ټول ژوندۍ په ایمان او عمل صالح کې تیر کړل دا اوس د ځان کدان وخت راغی او ډېر سخت وخت دی الله دې موږ او تاسو باندې آسان کړي. نو خدا نه خاص هغه وخت کې د خلینا د کفر څخه خبره وته نو پاغي به موږ حکم د کفر نه وکړو. سابقه زندگی د وګورو نو سابقه زندگی د ټوله په کفر وانه بس کافر د دنیا تیر شو ایمان غیر معتبر شو. او چې سابقه زندگی د چا د ایمان وی نو کداغه وخت کې د کفر خبره د خلینا اوته هم په نه کافر کیږي. دغه سابقه زندگی د ایمان ده او هغه چې کوم دی د نورانیت ده یو خدا ده. او سن علما مفسرین دویم جواب وی ایمان ځکه قبول نشو چې نا مکملو د ایمان چې هلګي چې خدای منم خدای سرګوزي وسم داونه وي چې موسی عليه السلام پیغمبر منم ښه نو یواله په توحید باندې فکر نه کیږي. لا اله الا الله موسی کلیم الله دا هغه وخت کلمه و او لا اله الا الله محمد رسول الله یو ځړې لا اله الا الله مني او محمد رسول الله نه مني دا خو ناکام دي او دا خو ایماندار نشي جوړې دي نو د دې وجه نه قابل قبول نشو. وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك. وذ بني إسرائيل يقين مراتها ذكاغي فرعون دون مرعوب کړي وو ادا د مړ کېدو سړی نه دیکھا نو الله رب العالمین دریاب ته حکم کو سمندر ته چې رد دا وجود راو باسا چې دوی معاینه او مشاهده وکي نو ادا یو چپر اغلا او دې داسې غاړې ته ورويشته دې چونګي تک سورو درنګناو ډېر د قدنا کم وې دا سم دی او غوي پشاني ورويشته او ټول بني اسرائيل داغه مشاهده وکړه. اوس دا چې دا بدن چې الله تعالی نو نجی کا به بدن کا نو آیا وسمشتا او غنيشتا نو قران حکیم نه خودونه معلومیږي چې الله تعالی راوخ کو چې بني اسرائيل مشاهده وکي او هغه د خپل دشمن هغه چې کوم د خپل سترګو مخ کې مړ ویني. باقي تاریخي خبره ده نو تاریخي خبرو کې دا شته چې یاره د مصر عجایبګر او قاهره کې هغه کې چې کوم دی لانچه پرته را وېدا د فرعون دا اوس فرعون خود مصر هر بادشاہ ته وي فرعون وي نو دا لازم نه ده چې دا دغه فرعون یې دي چې بل فرعون لکه د پاکستان هر مشرقي ته وي صدر یا وزیر اعظم. خو بهرحال قرآن مجید نه دونه معلومه ده چې هغه وخت کې الله تعالی نجات ورکړی وو او هغه وجود یې چې کوم دی نو خلقو ته ښودلی وو. فاليوم ننجيك ببدنك پس نن ورځې الله تعالی فرمایي چې زه نجات در کوم تعالی را فرعون ته وي فهغه بدن او جوسي ستا سره یعنی نخرجك من البحر سمندر نه راو باسم چې خلق دی ویني دا لوی ډاکو چې چته مړ شي کنه به دا خلق تماشو لذي ښه. فاليوم ننجيك ببدنك دغه خلق وي چې لکه دا خو مړ کېدو سړی نه وکړي لتكون لمن خلفك آية دې لپاره چې تشي دا غرستنو خلقو د لپاره آیه یا عبرتا وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون او بتحقیق سره ډیر د خلقنا د آیتونو زونه خامخا به خبر دي. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق او خامخا بتحقیق سره زای ور کړو موږ بني اسرائيل ته هغه زای چې کوم دی خیستا مبوء صدق مبوء وی زایتا د رهایش ځای او د پناه اخیستو او صدق خپل معنا د رښتیا یعنی هغه ځای چې په رښتیا باندې هغه د اوسېدو ځای وکړه مراد دی نه شام دی. ځکه چې کله فرعون هلاک شو
نو بیا دا بنی اسرائیل چې دی الله تعالی ول د مصر حکومت ورکو هغه باندې قبضه او بیا د شام ځمکه هغه الله تعالی د دې لاس ول راوستله چې دونه مهرباني الله تعالی بچا باندې وکي دشمن هلاک کی او بیا دا هغه پاتې شوی کرسی او اقتدار او حکومت دوی لور کی نو کار خدا چې به الله تعالی بندگی کړي لیکن دی بیا پاږي کې لیت العال کو ورزقناهم من الطيبات او روزي ورکړې او موږ دوی تراغه پاکیزه رزقنا یعنی من المن والسلوى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم دې اختلاف نو کړي پاغه کار د دین خپل کې تر دې چراغې دوی ته علم او پویا یا د تورات په ذریعے سره نه به پاغه کې اختلافات وکړي یا د قران په ذریعے سره نه بیا ټول رسول بهونه منه چا مخالفت وکړه فتحقیق سره پروردگار ساتي دې فیصله وکړي په من د دې په ورځ د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك اوس چې صداقت القرآن مخکنه چې کوم نه داغه بیان را روان دي نو الله رب العالمین فرمایي پس کچری ته په شک کې د هغه کتاب نه چې کوم را نازل کړي دی موږ په طرف ستا باندې بالفرض کتاب دې کې ته ورته بیان او د الله تعالی پیغام دې ته اوري الله تعالی فرمایي کچری بالفرض والمحال ستا دې کې څه شک وي دغه پیغمبر علی السلام په شک نو هغه په یقین او بصیرت باندې وکړ چې دا د الله تعالی کتاب دی او د الله تعالی نبی او یا وای پیغمبر علیہ السلام ته اوری امت ته نو فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك نو پس سوال وکړه هغه خلقونه چې هغه لوري کتاب مخکستانه د تورات او د انجیل والا خلق چې دی دا غیله پوښتنه وکړه چې اخیری کتاب قران حکیم حق دی او کنه چې کوم پاغي کې صادقان خلق دی لکه عبد الله ابن سلام سے پشان هغه قائل دي چې او دا د الله تعالی رښتینی کتاب دی وی چې کله دا آیت مبارک راغی پیغمبر علیہ السلام وی لا اشق ولا اسال نه مې شک شته او نه چانه تاسو کوم بس دا الله پیغام ما ته راغلی دی چې دا د الله تعالی حق کتاب دی فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك خامخا بتحقیق سر راغلی تا دا حق کتاب د جانب پروردگار سره خامخا مکه کته شک کول کنا من الممترین من الشاکین ولا تكونن من الذين كذبوا او خامخا مکه تداغ خلقنا چاغي تکذیب کړه د پایتونو د الله رب العالمین باندې ورنشیبت د تاوانیانو دا امت د الله تعالی اوري په تحقیق سره هغه کسان چې ثابت شوی د پاغي باندې هغه حکم د پروردگار ستا لا يؤمنون هغه ایمان نه راوړي چې کوم ازلی بدبختری ختم الله علی قلوبهم په ازل کې الله فیصله کړی دا هر څونه مهنت په وکي خو ایمان نه راوړي ولو جاءتهم كل آية او کچر راشد وی ته هر یو معجزه او هر یو نخا خو بیا ایمان نه راوړي حتى يروا العذاب الالم تر دې چې وګوري دوی هغه عذاب دردناک لره نو بیا به ایمان راوړي خو بیا به ایمان دراوړو فائدہ نه وګ به دور خطیری ښه فلولا كانت قريه آمنت فنفعها وس الله رب العالمین فرمایي افسوس دی الله رب العالمین کتاب په دې خبره باندې چې پکار داوا چې دی بر وخت ایمان راوړې وي او بر وخت ایمان کوم ته وي چې لا عذاب نه راغلي او ایمان راوړي او چې کله چې کوم دی بیا عذاب راشي او ایمان راوړي نو بیا هو ته फायदा نه ملوي وګوره فرعون ایمان راوړو او کله راوړو چې کله عذاب راغی फायदा خو ورنکړه د نور قومونو هم بیا ایمان راوړو خو هغه وخت بیا راوړو چې بیا به ته फायदा نه ورکول هو یو قوم داسې دی د یونس علیه السلام الله وی غزن آباد قوم دی هغه ایمان راوړ په هغه وخت چې لا عذاب رانیولي نو او ایمان راوړ نو حضرت یونس علیه السلام الله تعالی د عراق په خاور باندې موصل یو خار دی او الله کې علاقه د هغه دوی نین و هغه ته خدای پاک را لېږلی وو او تقریبا 1 लाख آبادی ولدغه علاقه حضرت یونس علیه السلام هغه ته تبلیغ دعوت ال الله ورکو خو هغه هم په خپل کفر باندې او په خپل ناروا باندې ولاړ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام دا الله په حکم باندې هغه ته وی چې عذاب د باندې راتلو والدي دا الله تعالی احکام نه منای نو عذاب د باندې راتلو والدي درې ورځې پس په پتا سو باندې عذاب راځي اوس دا الله تعالی قانون الهی دا دی چې کله په قوم باندې عذاب راځي نو پیغمبر او د هغه امت اجابت هغه نه یو طرف تشي هغه الله نجات ورکړي نو یونس علیہ السلام چې هغه نه یو طرف ته سایت تبل خلا او دې درې ورځې پس باندې عذاب راځي
دی قوم آپس کې مشوره وکړه چې موږ ته وی عذاب راځي چې راځي کنه راځي نو مشوره وکړه ویل کده شپې معلومات کوي چې یونس علی السلام کلی کې وو نو مطلب دا چې نه راځي عذاب دغه چې پیغمبر یا رحمت ته نو بیا خو عذاب نه راځي او کله کلی نه وته او نو بس بیا خطرناک خبره ده بیا عذاب راتلو ولدي چې یونس علی السلام تلاش کو نه غنو بیوسو کو نو یاره یونس علی السلام وګورئ او چې داغه بلاس باندې بیعت کو ایمان راوړو خدای پاک ته وجاړو او بس مونږ منو یونس علی السلام کتو یونس علی السلام چې کوم نه هغه دوی ته میلاو نشو او دلته درې ورځې تیرې شوې دي د عذاب اثرات چې کوم نه هغه ښکارا شو تور او ریاض په اسمان کې راغله او داسې فضا جوړه شو لکه چې عذاب خدا قوم ولګېدو دوی ته یونس علی السلام میلاو نشو نو داسې یو میدان ته ووتل سړي ښځې واړه زاړه ټول حیوانات او د ټاټ جامې واغوستې او الله تعالی دې په جړاو په انګولا شروع وکړه چې خدای پاک موږ معافي غواړو موږ غلطي شوې ده نو د الله شان مبارک ته ګوره چې هغه عذاب هغه دې نه لري شغل عذاب رانغی ځکه عذاب ولا راغلی نو خو اثرات د عذاب یونس علیه السلام ته چې کله پته ولګېدله چې قوم باندې خو عذاب رانغی او د دغه قوم دستور دا و چې چا به دروغ ووي نو د هغه انجام قتل دروغجن سړی به هغې په قوم کې بیا نه پرېښود نو یې که زه اوس رالم او دې قوم ته او دوی ته پته ولګي چې کوم دی تا خو چې عذاب او عذاب خو نه دی راغلی نو هسې نه چې نوره څه فتنه جوړه شي نو یونس علیه السلام هغه ولګېد او د دقه ځای نه چې کوم دی نو هغه هجرت وکړو او چې هجرت یې وکړو نو د الله نبی چې کله هجرت کوي د الله په حکم کې دي خبره ته فکر وکړئ دغه وخت د یونس علیه السلام چې کوم لغزش دی یا اجتهادي خطا ده او یا خلاف اولا کار دی هغه دقه دی چې د لا د هجرت حکم نو شوی او یونس علیه السلام د دریاب د سمندر لار واخیسته او کشته د ورغته هلته یو کشته روانه و په سمندر کې الله شان ته ګوره چې کشته لګه مخکې لاړه نو باغې باندې باندې مخالف راغی په ډوبېدو شو مانکی आवाज وکړو کپتان د جاز وی وای زموږ دا کشته چې کله په دې کې یو نافرمانه غلام او یا داسې یو ګناهګار سړی پکې ناست نو بس دا بیا نځي مخکې ډوبېږي اوس په ځان باندې رحم وکړي په موږ باندې وکړي که څوک داسې هغه دې په خپله بس قرباني ورکړي چې دا ټول قوم بچ شي یونس علیه السلام ته چونکې احساس و هغه ورته هغه راتښتېدلی غلام ځای مخ هغې شکل صورت ته کتلي دي نو د الله پیغمبر ډېر وجیح او حسین او جمیل هغې ړه نه دی شوی دا سړی خو د دریاب تر غورځولو نه دی نو ویې زه یې قراندازي به وکړو فساهم فکان من المدحدین چې قراندازي واچوله خسنه د یونس علیه السلام راو هغې بیا ړه نه کېدله بیا یې خسنه یې واچو بیا د ده راوخته بیا یې واچو بیا د ده راوخته نو بس یونس علیه السلام هغه دریاب ته چې کوم د الله په حکم باندې هغه چې کوم دی نو ودان کړي او لاندې الله تعالی یو مېږي ته حکم کړی و چې خوله ورته وازه ساته زما یو بنده در روان دی خو دا ستا خوراکه نه ده ستا دا خېټه د هغه دپاره یو مسکن دی او دغلته امانت تا سره پروت دي نو یا یو ورځ او یا پنځه ورځې او یا اووه ورځې او یا څلوېښت ورځې مختلف تاریخي روایات دي قرآن پاک خو چې کوم دی نو د هغې تعین نه دی کړی یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې دی او دریاب کې او په سمندر کې به یې چاپېره چکرې لګولې ښکته بره آخر چې کله د الله حکم وشو نو مئی یونس علیه السلام چې کوم دی هغه د سمندر په غاړه باندې کېښوده وجود نه یې ټول ویښته هغه ختم شوي وو نرم شوی وو بیا الله رب العالمین د کدو یو ونه هغه ځای کې زرغونه کړه یو ځنګلي بیزه چې کوم دی الله تعالی را پیدا کړه هغه به راتله او د پیو د خوراک انتظام به یې ولګو او د هغې د لاندې یونس علیه السلام چې کوم دی پرورش کېده بیا خپل حالت ته شو اوس په دې واقعه کې الله رب العالمین دا عبرت ذکر کوي زموږ استادو لپاره او د قرآن حکیم د سامعینو لپاره چې وګوره یونس علیه السلام قوم داسې وو چې عذاب لا راغلی نو او توبه یې ووښکله نو هغې ته یې فایده ورکړه او باقي بل قوم داسې نه دی شوی اکثر قومونو توبې کله وښکلي دي چې کله عذاب رانیولي دي لکه فرعون کله ووښکله چې عذاب راګیر کړه نو بیا خو هغې ته فایده نه ده ورکړې اوس دا واقعه چې موږ او تاسو واورېده نو دا بالکل چونکې پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات دا معصوم دي او دا د ګناهونو نه او هغه د جرایمو نه د هغې نه پاک دي ځکه هغه الله تعالی یو نمونه رالیږلي مودودي صاحب په دې دی کې ډېر فحش غلطي کړې ده
هغه وی د الله تعالی پیغمبر یونس علیه السلام یاد کړی دی وی دا سه معلومیږي چې هغه د رسالت چې کوم دی په فرایضو کې نعوذ بالله ناکام شو د فرایض رسالت چې دی وی باغی کې ناکام ثابت شو نو وی چې کله دی ناکام شو نو وی د الله تعالی غیرت دا گوارا نکړه چې زه د هغه قوم له عذاب ورکم ښه ځکه نعوذ بالله فعل شوی خو دی استغفر الله العظیم دا سی ویل دا د پیغمبرانو د عصمت او دا د اجماعي عقیده د امت دا دغه نه خلاف ورزي نه او بیا حواله سره ورکړی دا وی د قرآن پاک کے اشارات سے اور صحیفہ یونس سے یہ معلوم ہوتا ہے وی دا قرآن پاک د اشارات نه معلومی دي د قرآن پاک د یو اشاره رمضان معلومی او وی صحیفہ یونس نو صحیفہ یونس چرته اسرائیلی روایت نه ښه نو اسرائیلی روایت مبارک هم مخکې ویلو کوم د قرآن سره او د احادیث مبارکه سره متصادم دي نو هغه مردود دي او چې کوم نه قرآن داغي تردید کوي او نه تایید کوي نو موږ ویلا تصدقوهم ولا تکذبوهم نو د پیغمبرانو عصمت د قرآن او سنت کې بار بار راغلي دي پیغمبرانو تداسي او نسبت کول یونس علیہ السلام ته کوم د الله عتاب راغلي دي او د الله ته زورونه کړي د حسنات الابرار سیئات المقربین په بنیاد باندې یو خلاف اولا یو اجتهادي عمل لاغه شوی دی او الله تعالی تخوخ نو هغه دقه چې د هجرت کو نو پیغمبر چې کلم هجرت کوي پیغمبر علی السلام بلا مدینه په انتظار وکړه چې مدینه منوره ته وځم او صحابه کرام سره عقبه کې وعده شوی و ولاتونا ولې څنګه د الله حکم نو راغلی او چې کله د الله حکم راغی نو به هجرت وکړو او یونس علی السلام د خپل اجتهاد مطابق چې دا قوم به وسوي او څنګه دا قوم ما شهید کی د کاغي خوازم چې چا دروغ ثابت شي به روغ نه پریدي ښه نو هغه د خپل اجتهاد مطابق دا سوچو چې د دې ځای نه تل خدي خدا الله نبی چې کله هم هجرت کی د الله په حکم باندې وکړي مبارک دا یو خلاف اولا یا اجتهادي خطا وا دا ګناه نه ده او نه چې کم دی نو دا یعنی دغه د جرم دی او نه د ذنب ویل کیږي بلکې دې ته خطا اجتهادي ویل کیږي الله رب العالمین فرمایي فلولا كانت قريه امنت پس اول دا سے نوا چې یو کله او یو خاریه امنت چې ایمان راوړې وي امنت یعنی اهل دغه کلی فنفعها ایمانها او پس نفع ورکړې وي دغه خاریه ته ایمان د هغي چې د خاریه ول ایمان راوړې وي او دوی ته نفع ورکړې وي نو داسې خبره ولې نه وه پکار دا و چې خلکو داسې وخت ایمان راوړی وي چې ایمان ورته نفع ورکړی وي او ایمان کله نفع ورکوي چې له عذاب نه راغلی ښه نو الله وي افسوس دی دوی ایمانونه راوړل خو د عذاب د نازلېدو نه پسې راوړل الا قوم یونس دا به استثناء شوه لیکن قوم د حضرت یونس علیه السلام هغې باندې له عذاب نه راغلی صرف آثار یې ولیدل او الله ته توبه طایب شو نو ایمان ورته فایده ورکړه لما آمنوا هر کله چې ایمان راوړه هغه لما آمنوا عند آثار العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا نلركم من دوینا عذاب د رسوای او د شرمندګۍ په دې ژوند د دنیا باندې دا د عاشورې ورځ وخت یونس علیه السلام د قوم ته چې نجات ملاو شو دا د عاشورې لسم د محرم او فائدہ ورکړه موږ هغې ته فترقب ومتعناهم الى حين تردي وقت مقرر پوری یعنی الى وقت موت ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا او کچری الله رب العالمین پروردگار سا غفتله وینو ایمان براولې ټول هغه چا چې پزمکه کې دي ټول په جمع باندې ځکه الله رب العالمین په دې باندې قادر دی آیا پس مجبور کوي ته خلق رب ایمان باندې تکره الناس على الايمان حتی کی چشد ایمان راوړون کی وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله او نه دی یو انسان او یو ذی روح چې د ایمان راوړي لیکن په حکم د الله رب العالمین سره ويجعل الرجس یا رجس معنا عذاب او یا رجس معنا شرک دغه شرک چې دی هغه د عذاب سبب دی نو ګرځي الله رب العالمین هغه عذاب لره په حق خلق باندې چې هغه نه پوهیږي پاغي باندې ان اصرار دی په کفر باندې قل انظروا ماذا في السماوات والارض تو فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وګورئ تاسو چې سدي هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي یعنی الضاله على التوحید دا الله په وحدانیت باندې دلالت کوي وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون
او پکار باندې ناراضي آیاتونه د الله رب العالمین والنذر او دارنګ هغه يرون کی منذرین عن قوم لا يؤمنون ده هغه قوم نه چې ایمان نه راوړي چې بدبخت او الله تعالی هغه ازلی بدبخت پیدا کړی نو ته نذر پکار راځي پیغمبران او نو ته آیاتونه د قران پکار راځي ښه فائدہ دینه نه اخلي فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم لبس انتظار نبي دوی لكن فمثل ده اورذو او فمثل ده واقعات ده خلقو چوڑان دي تیر شوی دي وقوا د دوینا تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې بس انتظار کوي تاسو او تحقیق سرستاسو انتظار کوونکې ثم ننجي رسلنا او بیا موږ نجات ورکړو هغه رسولانو پیغمبرانو خپلته او ایماندارو مسلمانانو تکذالک هم نقرنګي او صاد حقا علينا يعني حقا علينا ثابت ده ثابت والی سره په موږ باندې چې موږ نجات ورکو ایماندارو مسلمانانو ته قل یا ایها الناس اخیری خلاصه اداره پیغمبر علیہ السلام ته ورته وایي چې اے خلکو کچری تاسو په شک کې زما د دې دین نه کوم دین چې پیش کوم او تاسو یې نه مانئ شکونه وکي کوئ نو هغه تاسو خوغه ده خو ګوره تاسو به دې انتظار یې چې ګینه دې به پریدي او دې به زمونږ د لارې تراوړي لکه کله به پیغمبر علیہ السلام ته دا دعوت ورکو نو دا ټټو قصوري وتړی فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله فز عبادت او بندگی نکوم د هغه معبودانو چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله رب العالمین نه لکن زه عبادت او بندگی کوم د هغه الله تعالی يتوفاکم یعنی يقبض ارواحکم چې هغه روحونه قبض کوي تاسو نه هغه خدای چې د مرګ ځواک اختیار مند دی د بلاغه عبادت کوم او ما ته خدا حکم کړی شوی دی د مامور یم چې شمزه د ایماندار مسلمانانو نه او ما ته دا حکم کړی شوی دی چې زه قائم کوم خپل ذات او خپل مخ په طرف دا غ دین باندې چې دین اسلام دی حنیفا په دې حال کې چې مایل کېدونکې یم دا غ باطل نه په طرف د حق باندې او ما ته حکم شوی دی چې خامخا مکیږه ته دا غډلې د مشرکانو نه ولا تدعو من دون الله او مبلغ ما سوا د الله رب العالمین نه هغه معبودان چې نفع نظر کیتا تا که عبادت کوي او ضرر نظر کیتا تا که عبادت نه کوي فان فعلت پس که چرتا دا کارو کو بالفرض والمحال پیغمبر علیہ السلام دا کار شرط نه کوي خدای کا معصوم دی او فان فعلت فانك اذا من الظالمين نفس تحقیق سره په دغه وخت کې خامخا شی د انصافانو وان يمسسك الله بضر د اسلام عقیده دا د مسلمان بدا شان وي په چې ضرورت کې دا الله رب العالمین په یو تکلیف باندې بضر یعنی بشدت ومرض فلا کاشف له الا هو نشتره سوک لرکون کې داغه تکلیف د پار لیکن صرف یو الله عقیده بر توحید مضبوط ساتي او کشری او غواړي الله رب العالمین بخير یو خیر تا در رسولو یعنی بصحت تا ته صحت درکې تا ته وسعت درکې فراخي درکې فلا راد لفضل نشتره سوق واپس کون کې هغه مهرباني د الله رب العالمین لرا رضی الله رب العالمین دا خیر هغه چاته چې وګواړي د بندگانو خپلونه او دا الله تعالی غفور الرحیم دی قل یا ایها الناس تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې او انسانانو پیریانو په تحقیق سره راغلي تاسو ته هغه حق د جانب د پروردگار تاسو نه چې کتاب الله دی قران مجید دی هر هغه څوک چې هدایت بیا مونږ نو بس په تحقیق سره د هدایت مومن خپل نفس لپاره او هر هغه څوک چې گمراه شو نو بس په تحقیق سره د گمراهۍ کې په خپل ځان باندې وبال تاوان بدلې او زنایمه په تاسو باندې ذمہوار واتبع ما يوحى اليك او تتابعداري کو اے پیغمبر علیہ السلام د هغه سیز چې داغي وحی کولې کېږي تا يوحى اليك من الجلي والخفي کو وحی جلی دا کو وحی خفی دا قرآن و حدیث دواړه او واصبر او تصبر کوا یعنی علی اذیات قومک دا کم تکلیفونه چې در رسی نو د صبر لمن هغه ونیسا حتی يحكم الله تر دې چې فیصله راولي کې الله رب العالمین او دغه الله رب العالمین چې بهترین فیصله کوونکی نه دی اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله